نن زه تاسو ته د زیارت د ورځې بهترینه وظیفه ښیم. د زیارت په ورځ چې څوک دا آیاتونه ولیکي په چاراندام کې او په خپل کور کې یا دغه رنګې په دکان کې یا سکول کالج چې کم سیس کې د ترقي غواړي هلته کې زوړند کې یا سایټ ته هلته کې کېږدي انشاءالله العزیز. الله پاک به د دې آیاتونو د برکته په کور کې دغه رنګې په دکان کې او سکول او کالج وغیرہ دفتر کې والله پاک خیر او برکت دارا پیدا کی. دا خیر او برکت چې هغې ته په پوره جهان دا حیران وي. د روزګار دپاره د کاروبار دپاره ډېره زیاته زبردست او بهترینه او اعلی وظیفه ده. نو کوشش محترم پکار ده چې د وظیفه په خپله مو کوو ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی هم د داسې قسم له وظایفو نه فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د داسې ذات په نوم باندې چې ځمکې اسمانونه او د پوره کائنات دای پیدا کړی دی. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په صحابه کرام باندې. نن چې محترم زمون کوم وظیفه ده د وظیفه ډېره زیاته کمال وظیفه ده. کتاب ولوي چې کم سړی دا وظیفه وای او کم سړی دا وظیفه کوي او دا وظیفه ولیکي الله پاک به د انسان ته ډېر زیات خیر او برکت دا ورکړي. الله پاک به د انسان په ژوند کې سکون راولي. الله پاک به د انسان کاروبار دا ډېر زیات بهتر کې او ډېر زیات اعلی کې. یاد ساتئ چې وظیفه ډېره زیاته مختصر ده او پایدې دا ډېرې زیاتې دي. زمونږ ورونه یا زمونږ خویندې د کاروبار حوالې سره ډېرې زیاتې پریشانه دي. دا وظیفه هم تاسو سره ماهم کوئ او سره د آیتونه ولیکئ او په کور کې یا مکان کې دغه رنګې دفتر کې دغه رنګې دکان کې هلته کې اویزان کې انشاءالله العزیز برکت پیدا وي چې ستاسو کاروبار دا به ودرېږي نه. ستاسو کاروبار به مخ په وړاندې دا روان وي. دنیا به ته حیرانېږي چې دومره کاروبار په ښه طریقې سره په اعلی لیول سره څنګه روان دی. د کاروبار دپاره د حاجت دپاره بهترین د چا کو څه حاجت وي دا پوره کېږي نه د هغې دپاره دا وظیفه پکار ده. د هغې دپاره دا ولیکئ ځان سره کېدئ او سهار ماښام یو ځلې تلاوت کوئ. الله پاک به ستاسو حالات دا بهتر کړي. نو وظیفه ډېره زیاته بهتر ده د حالاتو د بهترۍ د وجې. زموږ هغه غرونه چې ډېر زیات غریبانان دي او د هغوی مالي مشکلات دا ډېر زیات دي. کله کله دیاړیو کې و دیاړۍ باندې نن سبا کورونه ساتلی کېږي نه. یاد ساتئ موږ به وظایف هم کوو، موږ ورسره روزګار هم کوو. په دغه روزګار کې به الله پاک موږ او تاسو له خیر او برکت دا واچوي. نو دا کم آیتونه تاسو ته سکرین باندې ښکاري سکرین باندې نو د آیت به لومبی ولیکئ ورپسې به دغه دویم ولیکئ ورپسې به دغه دریم ولیکئ او ورپسې به دا څلورم آیت دا ولیکئ. انشاءالله العزیز چې کله تاسو دا ولیکئ او ځوړند کې دکان کې یا کور کې تاسو به خیر او برکت په خپلو سترګو باندې وینئ. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو کاروبارونو کې دا رنګې مال او دولت کې دا برکت واچي. الله پاک دې زموږ ستاسو دا ژوند د آسان کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو ژوند دا تنګۍ نه. کوشش محترم وکړه پکار ده چې دا وظیفه په خپله مو کوو ملګرو سره هم شیر کړو. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي.